السلام علیکم ورحمت الله. د مولانا فضل الرحمن صاحب بیگانه بیان که تاسو نه اوریدلې نو ضرور یې واورئ. کوم چې بیګا په پېښور ورکر کنونشن کې مولانا صاحب کړی دی، ډېر تاریخي بیان دی، 1 غنټه بیان یې کړی دی. د مولانا صاحب خو هر بیان تاریخي وي، خو به هر حال بیگانه بیان داسې و چې د موجوده حالاتو مطابق ډېر تاریخي بیان دی. نو تاسو که نه یې اورېدلی نو ټیم وباسئ او د مولانا صاحب دغه بیان هغه پوره په پوره واورئ. بلکې تاسو له پکار دی چې د مولانا صاحب هر بیان هغه اورئ. د هغې وجه دا ده چې مولانا صاحب په پوره بیان کې به تاسو بې ځای جمله وینئ، جذباتي جمله به وینئ. هر هغه خبره کوي چې هغې د خبرې نه ریاست ته فایده، سیاست ته فایده، ملک ته فایده، جذباتو کې هغه چرته نه راځي. دغه څومره بیانات دي هغه تاریخي وي. د دې وجې نه پې خلکو کتابونه ولیکل او لګیا دي لیکي د هغه په سیاست باندې خلک سوچ بچار کوي، غور و فکر پې کوي او په مستقبل کې او په پی ایچ ډیانې کېږي. نو لہذا تاسو د هغه بیانات د اوس نه اورئ. تاسو په مستقبل کې ویلی شئ چې یاره زمونږ د دور سیاستدانو الحمدلله د هغه دور موږ لیدلی و، نو د هغې لپاره ضروري دا ده چې د هغه سیاست باندې پوهېدل غواړئ نو هغې دپاره هغه بیانات ضرور اورئ. خو دا بیګانه کوم بیان چې دا خامخا واورئ. جزاک الله.